بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. صدقت يا رب العالمين. الله رب العزت ففضل کرم و احسان سره موږ د چټیانو نه پس بیا د الله رب العزت په عزتمن کور کې سره رايوځای شو. الله رب العزت دې زمون استقامت نصیب کړي. عزتمنو سورۃ التغابن د دې بنن شروع کو. سورۃ التغابن چې دی دا د سورۃ التحریم نه پس را نازل شوی دی او د نزول په اعتبار سره 108 نمبر دی، 108 نمبر. 108 سورتونه د دې نه مخکې دا را نازل شوي دي په قرآن باندې. مدینه منوره کې را نازل شوي تقریبا 13 آیات دي پکې او مخکې د دې نه سورۃ المنافقون دا تیر شو او دا کشان سورۃ الجمعه دا تیر شو. نو په تیرو سورتونو کې په هغې کې ذکر الله رب العزت د سورۃ المنافقون په سر کې د یو جماعت ذکر وکړو. سورۃ المنافقون په شروع کې د منافقانو ذکر وکړو، اخره کې د مسلمانانو ذکر وکړو. او په دې صورت کې الله رب العزت د دوو جماعتونو ذکر کوي او دا خلک تقسیم کړي چې فمنکم کافر و منکم مؤمن. الله رب العزت فرمایي چې یو ډله ستاسو نه مؤمنه ده او یو ستاسو نه دا څه شي ده، دا کافره ده. نو دا هغه ډلو تقسیم یې وکړو. نو دغه ربط او تعلق دی. یا په سورۃ الجمعه کې الله رب العزت د توحید تذکره کړې وه او دې سورت کې بیا ورپسې سورۃ المنافقون کې د توحید تذکره نه وه. دې سورت کې بیا اعاده د دې وشوه چې د الله رب العزت د وحدانیت تذکره ده خو سره د دلایلو. بیا امام انقلاب عبید الله سندی رحمه الله فرمایي وایي په دې سورت کې اجتماعیت د قرآن په قومي حساب سره او په بین الاقوامي حساب سره. وایي اوسه پورې دغه دوه سورته چې نو دا د نیشنل په حساب سره وي، یعنې د قومي حساب سره چې ته به خپل قانون دا به قومي طور چې دی څنګه نافظ کړي. او د هغه په اصطلاح باندې امام انقلاب رحمه الله فرمایي وایي چې ته په قومي کفر باندې دا هغه اصطلاح ده، په قومي کفر باندې قرآن او اسلام له ترجیح ورکړي نو دا صحیح دا چې په قومیت کې کم د کفر خبرې پرتې دي، کم د کفر رسم او رواج پروت دي، کم د هغې طور او طریقې پرتې دي، نو په دغه کفر باندې چې ته اسلام له ترجیح ورکړي نو د اسلام دا مقتضا ده. بیا دې پسې انټرنیشنل طور بین الاقوامی طور به دا قرآن بیا تنافذ کې یا دغه پروګرام نو دغه ابتدایي چې کوم قومي پروګرام نو دا د دې لپاره مبادی او ابتدا وه او اصل مقصد د قرآن پاک دا دی چې دا به ته بین الاقوامی طور په ټوله دنیا باندې نافذ کې کني د اسلام غلبه به کم از کم ورکړي چې اسلام غالب دی. الله دې توفیق راکړي او دا قانون به ورته ښیي. نو دا امام انقلاب سے فرمایي او هغه پکې بیا وایي که چېرته یو کس مسلمان دی خو خپل قومي پروګرام باندې په قومي کفر باندې اسلام له ترجیح نه ورکوي، اسلام نه غالب کوي،
نو وی دا کس چې دی دا بیا منافق دی او دک شان که یو کس په قومي کفر باندې په قومي رسم او رواج باندې اسلام له ترجیح ورکوي خو بین الاقوامي ته ورنه د اسلام دپاره تګ و دو کوي او نه چې کوم کسان د هغې دپاره تګ و دو کوي هغې سره امداد او نصرت هم نه کوي هغې سره منډه تړ هم نه وایي نو دا کس هم منافق الله رب العزت راله توفیق راکړي هغه وایي چې دا د دې ربط او تعلق دی د مخکې صورتونو سره بیا امام انقلاب عبید الله سندی رحمت الله علیه فرمایي چې د دې ګوره اجتماعیت په دې صورت کې وی بل په دې صورت کې تا ته دا درس درکوي الله رب العزت چې د تیرو قومونو تاریخ وګوره چې چا د الله نه دی منلی چا وی مطالعه وکړه چا د الله رب العزت قانون شاته ورزولی دی نو الله سخترین عذاب ورکړی دی او چې تا ونه منو تا له الله عذاب درکړي الله دې بچي دا هو د صورت ربط او تعلق بیا سورۃ التغابن د دې ډیر زیات او فضایل ډیر زیات او تاسو هم پته ده د مشران زنانه او یا مشرانو کې یا علماو کې په خواني یا بزرگان چې کوم دي دا یو طریقه را روانه ده چې د سورۃ التغابن ختمونه کوي نو وای دا کم مقصد د پاره اسی ټول صورتونه د قران پاک دا بګی نشته چې دا وای دا ګرم دی او دا یخ دی او دا بګیدار او دا دې ټیم کې کار کوي او دې ټیم کې نه نه د قران هر یو صورت چې هغه کار کوي او بعضی صورتونو ته تفاخر حاصل لري نو هغه کې یو صورت تغابن دی صورت تغابن چې د کمی بیماری د پاره ویل شي نو الله رب العزت د هغه بیماری نه علاج ورکړي بندل چې سړی عامل جوړېدو غواړي چې دا کار ورکوي نو په لومړي ځل به 41 پیرې متواتر په یو ځای وي 41 پیرې هغه تقریبا ګنټه کې ویلی شي او بیا د هغې نه پس چې یو پیر هم وي نو دا کار ورکوي الحمدلله دا استاد محترم رحمه الله مونږ ته فرمایلو او تاسو خو به یقین کوئ یا نه مونږ چې د مدرسې داسې ماحول چې استاد څه ووایي نو یقین او ما بیا خپل ځانې چې زمونږ څه مسله وه په خدای یقین کې یو پیره مې ویل چې خدای پاک هغه ختمه کړې یو پیر الله یې زموږ یقین پیدا کړي نو خبره داسې ده چې په لومړي ځل 41 پیرې او چې عامل یې جوړېده غواړي نو بیا چې یو پیره مو یې کار ورکوي او خاص کر چې د کم چا بیا مسله سخته وي بیماری یې لا علاج وي نو بیا دې چې د سحر د بانګ نه مخکې 140 پیرې یا د ماسخوتن نه پس 140 پیرې دا دی وایي نو الله رب العزت به دغه مسله ختمه کړي استاد محترم مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد سروری خان صاحب رحمه الله فرمایي چې یو پیر داسې کار شوی چې زه د هغې ته به چونکې د سا مسله ډېره زیاته وه چې معمولي به مو ګرځېده نو بس بیا به ودرېدې د سره نه شو بله مسلې به ورته اصاب یې تله راته په ځای به نه ټینګېده ډېر زیات سابندي هم ډېره تېز وه نور مسایل هم ډېر زیات بیمار وی د شپې مې 41 پیرې وي او د تهجد ټیم کې مې 41 پیرې وي وی د شپې مې خوب ولیدو وی یو ښایسته نوجوان راته راغی ښایسته نوجوان راته راغی او ډېر زیات ښکلی وی ما ورته وویل چې ته څوک ما ورته وویل زه چونکې ډېر فکر کې وم دې بیمارۍ له لاسه وی ما ورته چې ته څوک یې نو ما ته وویل چې ذلک یوم التغابن نو کله ناکله حدیثو کې راځي خدای پاک دا صورتونه دا په شکل باندې لکه قیامت کې به تبارک الذی د قبر کې به ستا حفاظت کوي دې ته به خدای پاک یو شکل ورکړي چې څوک متواتر او همیشه تبارک الذی وایي ماسخوتنې نو دی به د عذاب نه بچ ساتي دکه شان نو وی سوره وی ماته بیا وویل چې ته ګوره چې نن د خو د منزله پاسو او استاد محترم رحمه الله به چې په کوم مرض باندې امامت وکړو او وګت کې راځي په دې ساده ټیکو بیا به وګت کې راځي اکثر او لومبني راکا په ډېر وګت دویم کې بچې د سایدې لاله نو بس بیا به ساګه وړه شو بیا به اکثر هغه ډېر ملان شو چې کله به ډېر ګډ ورشي بیا به سم لاړ شي وای نو په هغه سار باندې چې دی مون بیا ډېر وګت کوي دا د هغې برکت دی چې ما د سورت دا که شانور مسله وکړي بلا دغه کړي چې دې لپاره بیا که یو کس خپله نه شي ویلی نو دغه ختم دا په نورو کسانو باندې وګولی شي خو د هغه ختم والا د هغې داسې اکرام کول دي چې هغه ستا زړه پرې مطمئن شي
او د ختم تعالی پیدا درکړي دا څنګه چې د کسان ختم لا بوزي نو زوی دې یو چې د ګراوند ته روان شي بل زوی دې بل خوا روان شي ته کور کې اړه ول تکینه او دې دوه ماشومان د وېزان له چې مې را بار کې نو دا ختم چې په بلا بدولېږي او هیڅ اثر در باندې هیڅ اثر نه کیا څنګه چلته دا غي با اکا کتا غټي روټي چې خپل نه خورو دی له باخه اکا چې دی هغه داسې چې ول باخه چې د اخر هغه چې سړی سکین ولټه ورځي دک دا بچری دا به هیڅ کار ورنه کی څنګه چې د ملمای کرام کې دا غي نه به د حامل قران زیات کرام کې څنګه چې د یو خاص ملمای کرام کې دک شان چې دا د سو قران وای دا غي به دا غنه زیات عزت الله یې توفیق راکړي نو موږ عزت باندې صورتونو سره عزت لازمي دي هر صورت سره دي او باندې صورتونو سره باندې وظایف ته د بزرګانو وګوره هغه کې چې یعنی عملیاتو کې ورسري ایوب ته خپل وي وي تلل شاله کا صدقه چرته ورکا یعنی دې موږ تلو دي یو ځای ته تلو ولته کې یو بزرګ هغه خپل یو روپې راچانه نه وسره یو روپې به نه وسره والده سه یتیمانانو دې پځه چې کله به دام واجو یا بچا سم مسله وا او ری ورته چې دا مطلب ده چې دوه طرف روانه ده هغه ورته دي چې بار وې دا گاډې ماډې چې د ټولي د ځان نه کار مارپی په دې کې د ماشومان چې دا یتیمانان یو دوه درې داسې وې دې له پیسې ورکا یا وې د گاډو والا ورکا دا غریبانان دي وې دې له شکرانه وې دې له ورکوي مالې مرا کو بل چا دې غلطه په روډ باندې بولاړ ځان له کار روزګار کې د پیسې دې ورکوي نو بعض عملیات دي داسې نو دغه شان اکرام دا ضروری دی الله رب العزت تعالی توفیق راکړي بیا د هرې بیماری لپاره دا چې نو کار ورکړي کوشش دا پکار دا څه باندې چې دا 41 پیریو پړو میدل او بارا کورې چې خدای پاکه دا چې مولانا جبرئیل امین نه روان نو دون استم لازم نه نه صبر وکړه تحمل نه وکړه اخلي او عمل کې با کوشش کې الله رب العزت تعالی آسان کړي الله فرمایي بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم پنوم دا الله رب العزت چې عام مهربان دی په دنیا کې په کافر او په مسلمان باندې الرحیم او جهاز مهربان دی په آخرت کې په مسلمان باندې الله دې سلامت په اسلام را نصیب کړي یسبحو تسبیح بیانوي لله حاصل الله رب العزت لرا نو دعوت سورت چې دا ترغیب اطاعت رسول الله صلی الله علیه وسلم دې چې په معاشره کې وخت لري د رسول الله صلی الله علیه وسلم په تابعداري کې ها ټول وای صلی الله علیه وسلم صلی الله علیه وسلم بیا دا کشان په اتم نمبر او 12 آیات کې اثبات مقاصد مقاصد اربعه دي او دا کشان توحید بحث په 1 نمبر آیات کې 13 او 18 شامل دي یسبحو تسبیح بیانوی لله حاصل لرا ما غسو فی السماوات چې په اسمانونو کې دي وما غسو فی الارض چې په ځمکه کې دي منزه دي د شرک نه دغه الله رب العزت د شرک نه پاک دی څوک الله رب العزت څوک الله رب العزت نو پاکي بیانوي الله رب العزت هغه څه چې په اسمانونو کې دي او هغه څه چې په ځمکه کې دي له الملک در الله رب العزت درا اختیار کامل دی اختیارات ټول چاله ردی الله رب العزت درا له الملک اختیار کامل ټول چاله ردی الله رب العزت درا وله الحمد در الله لرا صفاتونه د خدای توب دی وهو در الله تعالی علی کل شیء قدیر په هر څه باندې قدرت والا دی والذی خدای هغه ذات دی خلقکم چې پیدا کړی دی تاسو لرا فمنکم نو دلته عقیده ویلې حاصله چې کوم کافران دي نو الله وی یا مسلمانان دي فمنکم نو بس پیدا کړی ټول انسانان دي خو بیا فمنکم نو بعض استاسنا کافرون کافران دي ومنکم او بعض استاسنا و بعض بتاسو کی مؤمنون مؤمنان دي نو الګه د عقیدی په لحاظ منافق ذکر نه کو او په عملی تور منافق ذکر نه کوي ځکه عملی تور چې منافق وي هغه مسلمان دي او د عقیدی په لحاظ چې منافق دي کافر دي نو خود به خود دوه جماعتونو کې راغلي دا ټول انسانان په دوه جماعتونو کې ومنکم بل بعض استاسنا کافرون کافران دي ومنکم استاس بعض استاسنا مؤمنون مؤمنان دي والله یقینا الله رب العزت بما بهغه سبان دي تعملون چې تاسو کوي بصیر دیدون کړي
ته چې کوم عمل کې څه کوي دا وی چې لکه الله مې نه ویني ښا الله رب العزت فرمایي چې دې وینم سم عمل کوا سم کار کوا د نیکه کار کوا چې دواړه جهان دې کامیاب شي الله دې توفیق راکړي الله فرمایي خلق السماوات دا الله تعالی پیدا کړی اسمانونه لرا والارض وزمکی لرا بالحق اظهار الحق یعنی اثبات الحق نو د ازمکه اسمانونه سره پیدا کړی چې حق ثابت شي الله رب العزت فرمایي وصورکم او شکل درک تاسو ته فاحسن صورکم نو خپل شکل درکړی تاسو ته نو انسانیت لا شکل چا ورکړی دی الله رب العزت علیکه ته به چې د دې او چې دې وختو کولې نه دي دغه د مخ کولې نه دي او د رنگ تور دی او د سپین دی او د خړ دی او د سور دی او د خدا دی الله رب العزت فرمایي فاحسن صورکم بهترین صورت او شکل چا درکړی دی الله رب العزت خان د انسان په شکل د جندق په شکل نه پیدا کړي د لړم په شکل نه پیدا کړي د مار په شکل نه پیدا کړي د څه په شکل پیدا کړي د انسان په شکل بهترین الله فرمایي وصورکم او شکل درک تاسو ته فاحسن صورکم نو بهترین شکل درکو و الیه صور نوعی و الیه المصیر او دا الله تعالی توافسی دا اوس ته چې په دنیا کې ژوندۍ تیرې نو یعلمو دا الله تعالی پوهیږي ما په هغه څه باندې په سماوات کې په اسمانونو کې دي والارض او په ځمکه کې دي ويعلمو دا الله تعالی پوهیږي ما په هغه څه باندې تسرون چې تاسو پټوي وما تعلنون او هغه چې تاسو ښکارا کوي چې تاسو څه پټوي الله به پوهیږي امام انقلاب رحمه الله فرمایي وی انسانیت کې کمالات مخفي د کوم کمالات او پټ پراته دي باغې الله رب العزت کوی وما تعلنون هغه چې تاسو ښکارا کوي علی الاعلان وای انسانیت کې کمالات ظاهری چې کوم کمالات دي الله فرمایي والله یقینا الله رب العزت علیم فوهدی بذات الصدور بما فی الصدور بما فی القلوب هغه چې تاسو په سینو کې دي تاسو په زړونو کې چې دي الله رب العزت باغې باندې پوهه دي نو بیا وی بذات الصدور نو د دې ول امام انقلاب رحمه الله فرمایي وی هغه اراده چې د الله رب العزت دا او هغه چې کله اراده وکړي نو اكن فیکون ذات دی تا تم د خپل اراده د منفعت پته نشته د فائدې پته نشته او الله رب العزت د دغه اراده پته ده الم یاتکم نذتا تقوی برای منکرین رسالت الله فرمایي الم یاتکم آیا نراغلی تاسو ته نبأ الذین خبردها کسانو کفرو چې کفر کړو من قبل وړاندې د دینه اوس الله فرمایي چې چا دا پروګرام نه دی منلی نو د دینه مخکې دغه طریقه اوس هم دغه طریقه ده نو آیا خبر نه دی راغلی تاسو ته د هغه کسانو چې کفر کړو وړاندې د دینه فذاقون بس اوس کو دي وبال امرهم او سزا ملو شدید د خپل کار او سزا ورکړي شدید د خپل کار په دنیا کې ولهم د جود بارا عذاب علیم عذاب دردناک کوي په آخرت کې الله نو ساتي الله فرمایي ذالک ذالک بانه یقینا کانت تاتیهم راتک کو دي دا رسولون پیغمبرانو د دیو چراغلو دیوتا پیغمبران د دیو بالبینات بدلایل ښکارا سره نو بینه څه ته ویل شي بینه هغه دلیل ته ویل شي چې هغه بغیر د چون چې عقل ومني دا پیغمبر به داسې دلیل وروړي چې عقل به ومنو خو دې به بیا انکار کو نو الله رب العزت فرمایي وی چې راغلي دي د پیغمبران بالبینات بدلایل ښکارا سره نو وقالو دویل ابشر آیا یو انسان یهدون موږ ته هدایت کوي چې پیغمبر براره نو دی یو انسان موږ ته لار کوي هغه ته هدایت کوي نو یعنی انسانیت یا بشریت دا به متضاد وګڼو د سشي دا پیغمبره دا الله رب العزت د خاص بندګي دو ولی وجه دا ودی چې لګا چې پیغمبر وي نو انسان بندي چې پیغمبر وي انسان بنوي د بشریت نو بشریت معنی انسانیت داغه معنی داغه بزرګي هم ظاهرا معنی ده صادق او امین به معنی او هدایت د بشر او نبوت د بشر د دین په منکر ولیدان شي
او امام انقلاب رحمه الله فرمایي دي کې یو بل نقطه وا نقطه پکې دا وا چې دی وی دی الکه یو انسان د پیغمبري ملاوي دي شي او دې د الله خاص بنده جوړې دي شي نو هر انسان کې دا عنصر پروت دی چې دی خو بد او پیژني نو بیا هر انسان دا شان پکار نه بعض ولیان پیغمبران کړ نه چې هر سړی ولی او پیغمبر دی نو بعض د بشریت نه انکار کو لکه اوس هم بعض ملګري کوي اگر چې تعویل وکړي کو پردانه رسی هو او بعضو چې دینو هغه بزان د بشریت نه به انکار نه کو پیغمبر د پر بشریت هم نه خو زه د عینات د وجه پیغمبر نه منم الله فرمایي وقالو دی بول ابشر آیا یو انسان يهدوننا من ته هدایت کوي فکفروا نبذ انکار کو عن التوحید د توحید د عقیدې انکار کو وتولوا او دی وګرځیدو د اتباع سنت نه انکار د توحید نه کو او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د طریقې نه خلاف وګرځیدو نو الله وی واستغنا الله انتظام دی پروا کوي چې د پیغمبر خلاف زی الله وی ما ته ساجد زما ته ساجد چې زستانه وایي نو الله انتظام دی پروا کوي والله یقینا الله رب العزت غنی به حاجت لري حمید مستعین کړی شوی دا الله رب العزت په قسم ربنا ظلمنا